بسم الله الرحمن الرحیم. زه نوید عباس، کنسپټ سکول رستم برانچ ډایرکټر تاسو ته مخاطب یم. موږ د کنسپټ سکول سیسټم په دې وجه باندې دلته لنچ کو چې په اسلام آباد کې یا په پېښور کې په های فیس سره به کوم ماشومان هلته سبق وي په کنسپټ سکول سیسټم کې. نو د دې لپاره موږ دا وویل چې دلته موږ سره کوم لور کلاسز خلک دی یا میډل کلاسز خلک دی چې هغې دومره های فیسز نشي افورډ کولی او بهترین کوالټي ایجوکیشن ورته نه میلاویږي، نو موږ دا هڅه وکړه چې دلته کنسپټ سکول سیسټم راوړو چې دلته په نارمل فی سره هغه کوالټي ایجوکیشن کوم چې لیډ کلاس خلکو ته میلاویږي هغه په نارمل فی سره دلته خلکو ته میلاو شي. بل دا چې کانسپټ سکول د دې مین پرپس دا دی چې دی صرف په ریډینګ په رایټینګ باندې کار نه کوي، بلکې دې نه علاوه دی په ایموشنل انټیلیجنس یا کانفلیکټ ریزولوشن لایف سکلز چې ورته وایي د هغې باندې کار کوي د ماشومانو. ځکه چې ماشومان صرف ریډینګ رایټینګ باندې کار کوي، دا خو صرف ریډینګ رایټینګ به دي کوي او نور د لایف نه د ژوند نه به دي خبر نه وي. خو مثال په طور دغه ماشوم بیا کور ته لاړو، دی په معاشره کې ژوند کوي او هلته بیا دته څه ستونزې راځي. لکه مثال په طور جګړه راغله په دغه ټایم کې، نو دی به د خپل فیلینګز ایموشن څنګه کابو کوي، یا یو کس سره د کلیشز رالو نو آیا دا کلیشز به دی بړکاوي که نه دا به دی ختموي. نو همدغه لایف سکلز به دې ته موږ ورکوو چې زموږ دا ماشوم چې مثال په طور د موږ سره دلته 5th پورې یا 6th پورې سبق ووي، نو دی بیا هر ځای کې دی نو دی به په خپل فیلینګز ایموشنز او په خپل څومره کلیشز ته د مخې ته راځي ستونزې راځي دی به هغه اټومیټک حل کوي. بل دا چې موږ په پازیټیویټي باندې د ماشوم ډېر کار کوو، د پرسنالټي ډیولپمنټ باندې کمیونیکیشن سکلز باندې به موږ د دې کار کوو چې یو کانفیډنټ او یو ډېر بااثر شخصیت د دې ماشوم نه جوړ شي چې دی مخکې په لایف کې وچلیږي. ځکه چې پاکستان ایجوکیشن سیسټم دا دی چې که تاسو وګورئ نو ماشوم چې څومره فارغېږي دې ځای نه میټرک کوي یا ایف ایس سی تر دې چې لکه یونیورسټیز لیول ته لاړ شي، هغه کو بیا بهر ځي نو هغه ته جواب نه میلاویږي یا هغه دنیا سره نشي چلیدی. د دې لپاره موږ دا کوشش کړی دی چې سټیټ آف د آرټ ټیکنالوژیز په ترو باندې چې ایجوکیشن ورکړی شي هغې به ډېر غټ اثر وي او دا ماشوم به صرف په پاکستان کې نه بلکې دی په دنیا کې چلیږي، په هر ځای کې به دی چلیږي چې کله دی سټرانګ وي د بیس مضبوط وي. نو کانسپټ خو څنګه تاسو ته پته ده دا یو بهترین سوچ تصور ته ویل کېږي. دلته موږ ماشومانو ته یو بهترین سوچ ورکوو، بهترین تعلیم به ورکوو چې د مخکې د صرف د ځان دپاره سوچ نه کوي بلکې دی د معاشرې د بلایۍ دپاره هم کار کوي، دی د ملک د بلایۍ دپاره هم کار کوي، یعنې سیلفش اپروچ سره به دی مخکې ژوند نه کوي. دې نه علاوه موږ دا کوشش کړی دی چې ډیموکریټک ویلیوز په ماشوم کې دا موږ انکلکیټ کړو، ځکه چې پاکستان کو تاسو وګورئ نو یو غیر جمهوري ملک دی او د غیر جمهوریت د وجې نه دلته پاکستان ته ډېر زیات نقصان میلو شو. کله چې دا ماشومان جمهوري شي په سټارټ کې خو دی بیا څومره مخکې ځي ایډوانس لیول ته دی بیا خبر وي، دی به خپل ووټ استعمال صحیح طریقې سره کولی شي، دکې به کانشسنس موجود وي، دکې به شعور وي، نو دی به صرف ځان دپاره سوچ نه کوي بلکې دی به معاشرې بلایۍ دپاره کار کوي مخکې انشاءالله تعالی. رحمان رحیم. زما نوم رفیع الدین دی جی، کوالیفیکیشن بی ایم ایس سی باټني یونیورسټي اف پېښور. زه دلته کنسپټ سکول کې ایز ا پرنسپل پوسټ باندې یم جي. او کنسپټ سکول موږ سره دا یو اورال پاکستان کې دی، موږ سره مختلف ځای کې دی فرنچایز دي، اورال پاکستان کې دا موږ سره ډېر زیات فرنچایز دي موجود دي. کنسپټ اصل کې د تحصیل رستم دپاره یو ډېر زیاته خوشخبري ده. که موږ سوچ وکړو نو تعلیم هره اداره چې کوم دی نو په خپل ځای باندې خپل رول ادا کوي په تعلیم په میدان کې، خو کنسپټ اداره یو داسې اداره ده چې دا موږ سره د ماشوم په سوچ باندې کار کوي، په کنسپټ باندې کار کوي. کله چې ماشوم موږ سره کنسپچولی کلیر وي نو که په هر ځای کې موږ سره ټیسټ وي یا بل داسې څه ایګزام وي نو هغه دې موږ سره په اسانه باندې کلیر کولی شي. کنسپټ موږ سره چې کوم دی موږ دلته سټارټ واغستو، ایډمیشن آلریډي چې کوم دی زموږ اوپن دي. د کنسپټ د ټولو نه بیسټ خصوصیات موږ سره هغه دا دی چې دوی په قرآن اکیډیمیا باندې کار کوي او قرآن اکیډیمیا مونږ په دې کې به چې کوم دی نو مونږ ورسره دنیاوي تعلیم سره چې کوم دی نو اخري تعلیم هم مونږ ورکوو. دې کې به چې کوم دی قرآن اکیډیمیا کې مونږ سره ماشوم چې کله مونږ سره د کلاس 1 نه 2 3 پورې راځي د به ناظره مونږ سره کړي وي، آنورډ چې کله مونږ سره دی د 2 3 نه چې کوم دی نو مونږ سره 5th 6th کلاس ته ځي نو مونږ سره به د حفظ مکمل کړي وي. دې نه علاوه په نور پوینټس باندې هم دی چې کوم دی موږ سره کار کوي چې په هغې کې موږ سره انویټیو تھینکینګ دی، موږ سره برین اسس ډیولپمنټ دی، کمیونټي ډیولپمنټ دی، موږ سره په دې ټول باندې به چې کوم دی نو موږ د ماشومانو په سوچ باندې به موږ سره کار کیږي. بل موږ سره چې کوم دی نو ویل ډیکوریټډ کلاسز دي، موږ سره سولرایزیشن موږ سره موجود دی،
نو زمونږ اډمیشن الریډي اوپن دي ان شاء الله اختر نه پس به زموږ اوپننګ سرمونی وي او نن چې کوم دی زموږ یو ټیلنټ ټیسټ وشو ان شاء الله بل ټیلنټ ټیسټ به د اختر نه پس وي